ګرانو مرګرو په پیښور کې په مختلف واقعاتو کې شکمارانو شپږ کسان لوټ کړي دي. یو ځای کې رهزنانو په مزاحمت باندې سړی ویشته دی، زخمی کړی دی. یو ځای کې پولیس مقابله شوې ده، په هغې کې رهزن زخمی دی. او یو ځای کې یو کس قتل شوی دی. کوم کس چې قتل شوی دی د به آیسکل. د پیلنې واقعي تفصیل داسې دی چې د اف ایس سی سټوډنټ دی ذاکر احمد د بډبیرې تاڼې پولیس ته ویلي دي چې دی او د دوست دی هغې دواړه د بازار نه کور ته تلل، په رڼا ورځ باندې کور سره نږدې د بډبیرې تاڼې په حدود کې رهزنانو رانیولي دي او د دې دواړو نه موبایلونه زرګونو روپۍ اغشتې دي او د دې نه یو کم موبایل چې دی اغشتې دی او هغې کې آیفون 14 پرو میکس هم دی، یو موټر سایکل هم شامل دی. دوی کله چې دی پولیس له لاړل نو پولیس ولا روزنامچه رپورټ درج کړی دی. د شوکي بله واقعه چې کوم ده هغه د حسن خیلو تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې محمد آصف سکنا بازارګی د پولیس رپورټ درج کړی دی چې یاره دی او د نور رشته داران دي بازار ته تلي. کله چې دی واپس په موټرسایکل باندې راتلل نو دغه لارې ته چې را رسېدلي دي وایي په موټرسایکل باندې 3 رهزنان راغلل چې یو سره پکې کلاشنکوف هم و. دی په ګن پوینټ باندې ارغمال کړي دي. د آصف نه اغشتې دی یو موټرسایکل 17,000 روپۍ او موبایل. د بل رشته دار چې کوم دی ضیاء الرحمن د هغه نه اغشتې موبایل او 55,000 روپۍ. بل دی رشته دار دی اسحاق د هغه نه 13,000 او یو موبایل او عطیف دی د هغه نه 1,000 روپۍ او یو موبایل. دې حوالې سره د دوی وینا دا ده چې دی کله بیا تاڼې ته لاړل نو پولیس ولا روزنامچه رپورټ درج کړی دی او دی ویلي دي چې دغه رهزنانو کله دی لوټ کړل نو دوی ته دمکي هم ورکوله چې ګورې اخوا دېخوا به نه ګورئ سیده به ځای کې نویشتې به هم وایي. بله د رهزنۍ واقع چې کوم دغه د مچني ګیټ تاڼې په حدود کې شوې ده. کمال ولد جهانګیر دی وایي دی بېګا کور ته روانو په غوږونو کې هینډ فري لګولې وه. موټرسایکل سوار شکماران رالل دی ودرولې دی په ګن پوینټ یرغمال کړی دی. د نه چې موبایل اخیستل دی وایي ما ورسره مزاحمت وکړو، په هغې په دغه مزاحمت باندې غوسه شوي دي، په دې کمال باندې فایرنګ کړی دی. دا زخمي دی، دا په هسپتال کې زیر علاج دی. د انقلاب تاڼې حدود دی مټه بچې. د انقلاب تاڼې پولیس وینا دا ده چې یاره دي ناکهبندي کړې وه. دې دوران کې موټرسایکل باندې 2 کسان رالل، دی ولې اشاره ورکړې دی نه دي ودرېدلې، په پولیس باندې فایرنګ کړی دی. پولیس هم پې جوابي فایرنګ کړی دی. په دې فایرنګ کې دی وایي چې یو کس وتښتېدو او یو کس په زخمي حالت کې دی نیولی دی. د پولیس وینا دا ده کم کس چې دی په زخمي حالت کې نیولی دی نو دا د دې هم د شوکي په مقدمه کې مطلوب او د به کار لفټینګ هم کولو، موټرسایکل لفټینګ به هم کولو. دا مطلب مختلف تاڼو ته یوې ریکارډ چې کېږي مختلف تاڼو ته دا مطلوب دی. د قتل کو واقع چې کوم دا هغه د بډبیرې تاڼې په حدود شیخ محمدو کې شوې ده، چېرته چې سکندر خان نومي کس کور والا رپورټ درج کړی دی چې یاره دا سکندر خان چې کوم دی د به آیس هم څکل او د دې آیس او د نشو په وجه باندې د ذهني توازن چې کوم دی هغه هم ټیک نه و. د ښځې پولیس ته ویلي دی وایي دی بېګا کار پسې د کوره ووتو بیا اډو رانلو. دا وایي سهار ماته اطلاع میلاو شوه چې یاره سکندر خان خو چا وجلی دی، د هغه لاش پسې د شیخ محمدو په پټو کې پروت دی. دا وایي زه دې بیا پولیس ته مې اطلاع کړې ده. پولیس هم وایي چې یاره موږ موقع ته لاړو نو واقعي دا د لاش پروت و، دا نامعلوم کسان وجلی و. پولیس وایي هغې لاش پوسټمارټم دپاره لیږلی دی او خوش علاقو کې مخبران هم خواره کړي دي او کم ځایونو کې چې کیمرې لګېدلي د هغې ریکارډینګ هم اغشتی دی او د هغې په مدد باندې د ملزمانو تلاش شروع کړی دی. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ټول تفصیل خو ما تاسو سره شیر کو. پیښور کې په دې یو څو ورځو کې د سټریټ کرایم په واقعاتو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. خو دې کې دا یو شیز نوټ شوی دی کتې شوی دی چې یاره پولیس زیات تر واقعاتو کې کوشش کوي چې روزنامچو کې اف آی آر نه کوي او د هغې اثر دا وي چې کله دا ملزمان ونیوي شي نو بیا دې ته سزاګانې نه کېږي.